فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یو وقت داسې و چې دا موجوده تمام سیزونه دا نشو هیڅ شی موجود نو دنیا نو ازمک آسمان نو عرش و کرسی لوح و قلم هیڅ شی نو او صرف دا اللہ پاک ذات مبارک موجودو نور شیان موجود نو اللہ پاک د خپل علم په محسوساتو کې مشغولو داغې نه پسې ارادو فرمایلا دا خبره خوښه شوله چې مخلوقات پیدا کی نو الله پاک مخلوقات پیدا کړل او خپل ښکلي صفتونه ورته وښول او بیا د مخلوق د الله صفتونه بیانول شروع کړل اللہ پاک پر خپل صفتونو باندې خوشحال سکمې زیاتې پکې نه راځي کدا ټول خلق یو شان کافران شي او په دې تمامه دنیا کې د الله نوم اغشتو والا یو قسم نینو د الله په بادشاہي کې کمې نه راځي او کدا تمام مخلوق ټول بزرگان شي دا ښکل تابعدار شي لکه دا پیغمبران او دا فرشتي چې تابعدار دي نو دا الله حکومت کې زیاتې نه راځي نه پکې کمې راځي او نه پکې زیاتې راځي یو شان حکومت دی که څوک د الله ښکلي صفت بیانوي هم او که نه بیانوي هم دا الله حکومت کې کمې زیاتې نه راځي خو په دې خپلو ښکلي صفتونو بیانولو د بنده نه خوشحاله شي یو وقت به داسې راشي چې څنګه پخوا نو یو الله موجودو یو وقت به داسې راشي چې دا تمام څیزونه به بیا ختم شي په دې ټولو به فنا راشي اول دا ځمکه ده دا ویره دنیا ده په دې باندې اربونه خلق پراته دي په اربونو خلق په دې ځمکه پراته دي اور روزانہ زیادت کیږي پیدا کیږي 26,000 په یو غنټه کې انسانان پیدا کیږي هر غنټه کې 26,000 کسان پیدا کیږي بیا د دې نه 18,000 کسان په یو غنټه کې مري هم 8,000 یو غنټه کې اضافه را روانه نو چې دا به سونه به زیاتېږي نو مخلوقات پیدا کیږي او فنا کیږي دا ټول مخلوق د دې ځمکې هر څومره چې وي دا به ټول فنا شي نو دا ځمکه خوشې پاتې بشي هیڅ څوک هم په دې باندې پاتې نشي بیا دې نه رستو په فرشتو باندې به مرګ راشي ټولې فرشتې به ختم شي هیڅ څوک به پاتې نشي
دا ازمکه او دا اسمان بم واپس ختم کی او جنتونه دوزخونه بم ختم کی په دې جنت بم لږ سات له فنا راځي لږ وخت له بدا فنا کیږي بیا به موجود کیږي نه هیڅ شی بم نوي مخکم سنو رستو بم نوي دې منځ کې څه وخت د پاره شتواله راغلی دی نو په دې ټول مخلوق باندې فنا راځي اول الله فرمایي چې کل من علیها فان په دې ځمکه چې څومره مخلوق دی نو دا به فانی شي ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام او صرف ستا د رب ذات چې دی نو دا به باقی پاتې شي ويبقى وجه ربک ستا د رب ذات به باقی پاتې شي ذو الجلال والاکرام چې هغه د ډیر جلال د بزرګۍ خاوند دی او د عزت خاوند دی دقه پاتې کیږي دې دنیا ته چې کم خلک راغلي دي دې کې یوم په خپل طبیعت نه راغلي څه په خپله منصوبه باندې راغلی نه دی چا راوستلي دي الله راوستلي دي او بیا د دې دنیا نه چیزي نو بیا څوک په خپل اختیار باندې تللی نه دي څوک ځي نه په خپله څوک یې بوځي الله یې بوځي څوک هم په خپله نه دي راغلی او په خپله نه ځي الله یې راولي او الله یې بوځي نو د دوو نشتونو په منځ کې لږ غوندې وخت الله ورکړی دی انسان لا ورسره عقل او فکر یې ورکړی دی په دې عقل فکر باندې به دی د الله دا نعمتونه یاد کی د الله عبادت به وکړي د الله حکمونه به ومني نو چې کله بیا د دې دنیا نه لاړ شي او د توجه په زندګۍ کې ټوله الله طرف ته وه نو د دې دنیا د زندګۍ نه وروسته بله زندګي ده او هغه زندگی د آخرت ته هغه بیا نه ختمیږي کله چې قیامت راشي په قیامت کې دا خلک بیا را جمع دي شي دینه پس به بیا فنا نه راځي اوس خو دنیا کې فنا راځي هر انسان د دنیا نه فنا شي قیامت پورې به ټول فنا شي د هغې نه پس به د ځمکه اسمان هم فنا شي خو چې کله بیا موجود شي نو بیا به پې فنا نه راځي بیا همیشه زندگی ده نو د کافر د کفر زندگی ده غم نه ختمیږي همیشه عذابونه وي نه به ختمیږي او د مؤمن به بیا د خوشحالی زندگی نه خوشحالی به نه ختمیږي او مرګ به ختم شي مرګ له به الله پاک یو شکل ورکړي د ګډوري په شانتې دا سپین او تور برګې ګډوري به وي د جنت او د دوزخ په منځ کې به راوستی شي یحیی علیہ السلام ته به چاړه ورکړي شي چې راشه دا مرګ حلال کا جنتیانو ته سر راپورته کې جنتیان به سر راپورته کې ګوري تماشا کوي دوزخیانو ته تاسو هم راپورته شئ وګورئ هغوی به هم تماشا کوي یحیی علیہ السلام به په مرګ باندې چاړه راکاږي او حلال به کړي جنتیانو وورئ نن نه پس مرګ نشته دوزخیانو خبر شي چې نن نه پس مرګ نشته که د ډېرې خوشحالۍ نه مرګ راتلی نو جنتیان ډېر خوشحاله وي هغوی له به مرګ راغلی وي او که د ډېره غمه مرګ راتلی نو دوزخیان به ډېر غمجني هغوی له به مرګ راغلی وي خو نه به جنتیان مري نه به دوزخیان مري نو د دنیا زندگی دا د سوچ فکر دپاره ده الله چې چاله عقل ورکړی وي دغه عقلمن انسان د الله حکمونه د پیغمبر علیه السلام ښکلې طریقې په هغې باندې به عمل کوي دی به خوشحالی هر انسان چې دنیا ته راشي په ړومبي وخت کې دی وجاړي ماشوم چې پیدا شي دی وجاړي او ګیر چاپېره خلک هغوی وخاندي او خوشحاله شي یو بل ته مبارکي ورکوي مبارک شه د فلاني زوی وشو د فلاني لور وشوله نو یو بل ته مبارکباد کوي خاندي خوشحالیږي او دغه نوی ماشوم چې دنیا ته راغلی دی جاري نو بیا په دې دنیا کې داسې وخت تیر کا چې ته د دې دنیا نه ځې چې ته په خندا باندې روانې او دا خلک در پسې وجاړي
وخت داسې تیرول غواړي چې ته د دنیا نه ځې چې خلک در پسې وجاړي. هر بندله د شریعت مطابق کل کردار پکار دی نو چې هغه ځي نو یقینا خلک ورپسې جاړي. دا کراچۍ دې ته به پخوا دیبل دیبولان وي، دیبل دیبولان. او په دې باندې یو سیک راجاو راجا داهر د عربو یو قافله په بحری جهاز کې کراچۍ ته رالل او دغه ځای کې اندوان سیکان وغیره وو. هغوی هغه قافله اولټله. یو مسلمانه جینۍ وه، هغې مسلمانې جینۍ لوپټې ته لاس واچو، یو هندو. نو په مال حال خو هغې چغه نه واله، خو چې لوپټې ته لاس واچو نو هغې چغه کړه، اے مسلمانانو. عربو ته جز روانو بحري جهاز، هغې له یې اے مسلمانانو وورئ، وی هندو زما لوپټې ته لاس واچو. بحری جهاز عربو ته ورسېده. او حجاج ابن یوسف چې هغه په دې امت کې ظالم یادېږي، هغه ته اطلاع ورسېدله چې ته خو دلته عربو کې خو د هندوستان په ځمکه د مسلمانې جینۍ لوپټې ته هندو لاس اچولی دی. اوس هغه په غیرت کې او په جوش کې راغی، هندوستان ته سوال جواب راولېږه د کراچۍ راجا داهر ته، وی ستا د علاقې ډاکوانو زما د مسلمانانو نه مال اغشتلو، د یو مسلمانې جینۍ لوپټې ته لاس اچولی دی. دغه غلو ډاکوانو له سزا ورکوه، مال ته واپس واله. راجا داهر ورته وی دا زما د وس نه بار دی، وس مې پې نه رسېږي، غله زما د قابو نه بار دی. نو حجاج ابن یوسف ورته وی چې زما د مسلمانانو بدل نشي اغشته او ستا د وس نه بار دی، نو ته به خپل حکومت پرېږدې، زه خپل بدل اغشتی شم، زه درځم درپسې. د هغې نه پس خپل وراره محمد ابن قاسم هغې راولېږه چې د یو مسلمانې جینۍ د لوپټې تپوس وکړي. دې لپاره یې لښکر راولېږه. دغه لښکر چې را روان شو، راجا داهر په ځان خبر شو چې ما پسې لښکر راځي، نو یره پې راغلله. او بیا خپل ملګري راجمع کړه چې څه به کوو، د دې څه مخنیوی پکار دی. نو د ده په دې قوم کې یو بامبړو، د دې هندوانو دا مشران بامبړاني، دا د دوی په عقیده کې زبرګان او پیرانی. هغه بامبړ ورته ماله یو وظیفه راځي، خو په 2 کسه وظیفه کېږي، نو ماله به یو کس راکړي چې هغه وظیفه په شریکه وکړو. نو دا محمد ابن قاسم به دې خوا نه راځي، قوم به هم بچ شي او ملک به هم بچ شي. راجا داهر وی ټیک ده، یو کس به درکړم، وظیفه وکوې، څوک غواړې؟ وی د راجا داهر ښځه، هغه را سره په شریکه وظیفه کوي. راجا مجبورو، ښځې ته وی بامبړ سره شه وظیفه وکړه. نو ځنګل طرف ته لاړل وظیفې دپاره، خو وظیفه نه وه. بامبړ خراب سړی و، په غلط نیت باندې د راجا ښځه ځان سره بوتله. په دغه ځای کې چې د خپله غلطه اراده وکړله، نو هغه د راجا ښځه نیازبینه وه چې ته د کوره وتلې نه وه، او دا غلطۍ هغې نه و کړې. خو چې کله د بامبړ په اراده پوه شو، هغې چغه کړله، هغوی خدای ته بګوان وایي، های بګوان وی بامبړ روانې کوي. دا چغه چې ووالې شوله، دقه وخت کې محمد ابن قاسم را ورسېده. څوک یې لیدل نه، خو یو مظلوم آواز یې واورېده چې څوک ظالم په یو مظلوم باندې ظلم کوي. توره په لاس په منډه هغې چغې پسې لاړه چې ورغې نو هلته کې یوازې د راجا داهر ښځه وه، یو بامبړو. ده ته تپوس وکړو څه چل دی؟ وی دا ظالم ما ته په غلط خیال باندې اراده کړې ده. نو محمد ابن قاسم په هغې بامبړ ګزار وکړو، قتل یې کړ. بیا دا ښځه ته تپوس کوي چې ته څوک یې چې په داسې وخت کې تا ما سره ښېګڼه وکړه، احسان دې را سره وکړو.
نو دی وتی زه محمد ابن قاسم د عربو نه راغلی ما وی ښه مسلمانان تاسو یې په ناشنایۍ کې د مظلوم سره امداد چې کوي هغه مسلمانان تاسو یې تاسو خو ډېر ښه خلک یې خو موږ ته خلکو به مسلمانان چې نه خو خراب دي دهشتګرد او قتلول کوي وجل کوي مسلمانان خراب دي ښځه د ده د اخلاق او د کردار نه مطمئنه شوله او بیا ورته وایي چې زه به خپل خاوند راجا داهر ته ووایم چې بغیر د جنگ جګړې تا ته خپل حکومت حواله کړي لکه تاسو ډېر ښه خلک یې او که زما خاوند زما خبره ونه منله نو زه به د قلا یوه کړکۍ تا ته کلو پرېږدم او په هغې باندې تاسو راشئ نو ټوله قلا به فتحه کړي دا خپل ځای ته ورسېدله راجا داهر ته الووي چې مسلمانان ګوره ډېر ښه خلک دي او ستا هغه بامبړ چې ستا په قوم کې او ستا په رعیت کې اوسېږي ما ته غلط خیال باندې کتل کړي دي خو د بعضې خلکو سترګې د لالچ د وجې نړندې وي غوږونه یې کاڼه وي د دنیا یو محبتو راجا د ښځې خبره او نه منله او اخر کې د محمد ابن قاسم لښکر پر هغه قلا چې ورغی نو د ښځې ورته قلا یو کړکۍ کلو پرېښو په هغې ورلل او ټوله علاقه فتح کړله محمد ابن قاسم په دغه علاقه کې بیا په داسې طریقه باندې حکومت کړی دی چې ډېر خلک اندوان مسلمانان شو او اسلامی حکومت په دې کې شروع شو ښه په امن او امان باندې به وخت تېرېده د یو مسلمانې جینۍ د لوپټې د عزت ګټلو دپاره د عربو نه خلک رالل او د هندوستان خلک یې مسلمانان هم کړل خو ظلم یې پې کونه وخت تېرېده او اخر کې بیا د حجاج حکومت ختم شو محمد ابن قاسم عربو ته واپس وبللی شو چې کله دې د دې نه واپس ته نو د کراچۍ ګیر چاپېره علاقې هندوان هم ورپسې جړل مسلمانانو خو به جړل ورپسې خو هندوان هم ورپسې جړل چې ډېر ښکلی د امن حکومت یې کړی دی دنیا تراشه په جړا باندې چې واپس ځي ته په خندا لاړ شه چې خلک در پسې وجاړي پاکستان جوړ شوی اوسه پورې من کم صدر وزیر اعظم پسې وجړل چې کم یو لاړ شي نو یو بل ته په اخبارونو کې راشي یو بل له خولې کې مټیانې د خوشحالۍ نه خلک ورکوي د هر یو پتلو باندې خلک خوشحالي کوي د مسلمان نجینۍ د عزت ګټلو دپاره د عربو نه خلک راځي زمونږ په ملک کې د خپل لاسه تس نس شو په خپل وطن کې هجرتونو باندې خلک مجبور دي یو ځای نه کډه وړو بل ځای نه کډه وړو چې د یو ځای نه کډه یو ځای بل ځای ته په هغه بل ځای وبا راشي هغې نه اخر کم طرف ته وځي الله دې مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي دا کم بد حال چې شروع دی الله دې د دې نه ټول مسلمانان وساتي دا کم لاسونه چې دا کارونه کوي که هغه د خپل وطن دی او که د بیروني قوتونه دي الله دې دغه لاسونه شل کړي چې دا مسلمانان یې په لړزان کړي دي د کافرو یو سازش دی الله دې ټول مسلمانان بچ کړي خو مسلمانان حاکمان دې خدای بیدار کړي کله ټولې دنیا مسلمانان اتفاق وکړي نو دا کافران دومره بېوسه او بېکاره خلک دي چې سره د دې دومره جدید اصلو دوی به بیا راشي د مسلمانانو خپو کې به پراتي نو دا لږ غوندې وخت که حاکم دی او که محکوم دی دا په سړیتوب تېرول غواړي دنیا نشوه هېڅ هم پکې نه و یو ځل به بیا داسې وخت راشي هېڅوک به هم نه هر انسان د پیدایش نه مخکې نیش دی چې مرګ پرې راغی بیا نیش شو لږ غوندې وخت د شتوالي ورکړی شوی دی نو که حاکم دی او که محکوم دی په انسانیت باندې وخت تېرول غواړي او انسانیت دې ته وایي چې ده کې به انس وي ده کې به محبت وي یو بل سره به مینه کوي زناور د ځنګل به نه وي ځکه چې د ځنګل زناور په یو بل باندې حملې کوي خنې خنې کول کوي غوښې شلی او خوري فزان باندې پويږي نه نو دا لږ غونډه وخت دا په انسانیت باندې تیرول غواړي یو بل سره خیر ښېګړه
دا الله حکمونه مخه تراوستل چې دا الله حکمونه دالي په دې وخت کې به دا الله ما ته دا حکم متوجه دی زبدا کار کوم دا الله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم په دې وخت کې ما ته دا متوجه دی زبدا شي کار کوم چې زه سحر نه را بیدار شي په سنت طریقه را بیدار شه اور وس پس سنت طریقه باندې تیر کا کدی کې تا د دنیا کار او کا غم عبادت ته کده دین کار دی او کدا غب هم عبادت وی د دنیا نه واپس تک شتا څوک ناصاف لاړ شي او توبه ته جوړ نشي ناصاف مرګ راشي توبه ته جوړ نشو دا ناصاف مرګ د کافر د پاره خنه دی مسلمان ته که ناصاف مرګ راغی دام د شهادت دی مرګ مفاجات مسلمان د پاره عذاب لري دا د در پاره د شهادت مرتبه وي لکه پسین باندې سړی لو شو نو دا څه مخکې نه څه تیاری کړی وي څه او ناصاف ووړې د کیشته او سړی پکې ډوب شو مړ شو دام شهید دی اور لګې د بنده پکې مړ شو دام شهید دی ناصاف چته ګولې را لدې په لګې دام شهید دی کوټه پیرا پرې وته دیوال پیرا پرې وته چته کوي کې کار کو کوي په کې ناشته لحد کې کار کو لحد په کې ناشته اکسیډنٹ کې مړ شو دا ټول ناصاف مرګونه لري او دې ناصاف مرګونو کې مسلمان له شهادت مرتبه الله پاک ور کوي او سمرګونه